زمونږ د چارسدې ډېر دروند خوږ مشر قاسم علي خان، زمونږ د تحصیل چارسدې محترم صدر تیمور خټک صاحب، تش د میډیا والا سره گزاره وکړئ نور کېناستئ. ما سره ولاړ ستاسو د ټولو د سترګو تور د زړه ټکور انشاءالله د خدای خدمتګارو د نښې د کورنۍ د وینې تاسو ته ولاړ ستاسو د پانګو د چارسدې یو غیرتي مشر شہزاد الدین صاحب اسٹیج موجود، نور درانه خواږه مشران زمن او ماته مخامخ زما د غیرت او د پښتو ډېرو درنو پښتنو سپین ږیرو مشرانو، همزولو وروڼو، ګلالو بچو، د ټولو نه اول خو زه ستاسو د ټولو شکریه ادا کوم کومه مینه، کم خلوص، کم جذبه چې نن تاسو د ځوانانو موږ ته پیش کړه، د هغې دپاره د شکریه الفاظ خو به داسې نه لرو چې ستاسو د هغې مینې او د محبت جواب دې پې وشي، خو لکه د مشرانو په تسلسل د خپل پلار نیکه په تسلسل دا بچي چې موږ ته آواز کوي چې موږ له تا نظر شه، نو موږ به دې بچو له دا جواب ورکو چې بچو انشاءالله موږ به تاسو نظارېږو، موږ به تاسو دا یو رشته، دا یو تړون کوم چې باچا خان او د خدای خدمتګارو دا هغه تړون دی چې نن د پړانګو په دې تاریخي خاوره د پړانګو د دې کوڅو د هغې خدای خدمتګارو بچی نوسی کړوسی نن د باچا خان کړوسی ته مخامخ دي، دا هغه مینه ده او هغه تړون دی کوم چې زموږ مشرانو زموږ دپاره خوښ کړی دی. ګرانو وروڼو، ګرانو مشرانو، زه تاسو ته مخامخ ولاړ همدا هغې سل کلن تاریخ، همدا هغې سل کلن تاریخ په څلورم پشت کې په سلو کالو کې د خپل پښتون قوم د خپل پښتنې خاورې د خپل پښتون بچي د مستقبل د خپل پښتون سپینګری د پټکی
د خپل پښتنې مور خور د صادر د پړونی د خپل بچو د خپل ځوانانو د خپل مشرانو د حق داغه تاریخ چې دنیا په بل واوړې ده داغه تاریخ چې د 37 آغاز د انګريز خلاف وشو انګريز لاړ یو بل ظالم ته موږ پاتې شو د پاکستان د جوړېدو دا سو پنځو یا کال شپږو یا کال وشو خو زمونږ د باچا خان بابا د تسلسل سوچ فکر نظریہ مرام مقام مقصد اغراض بدل نشو کو تاسو سوچو کہ د باچا خان بابا د تحریک بنیاد د پختون قوم د بقا د پختون قوم د پرمختګ د پختون قوم او د پختونو د ځوانانو د مشرانو د ووټ د اختیار په شکل کې او د تشدد په ځای د امن لار خپلولو کې د پښتنو په ځمکه او په وسایلو د خپل حق خبره کوله موږ کو تاریخ دوراو کو نو کو د 37 جلسه ځان ته مخامخ کیدو من کو تاریخ دوراو کو او د باچا خان د ژوند مقصد کیدو من کو تاریخ دوراو کو او د پاکستان پړومنه اسمبلی کې د باچا خان تقریر ځان ته مخې ته کیدو من کو تاریخ دوراو کو او د خپل مشر د خدای بخلی خان عبدالولی خان تاریخ مخې ته کیدو کو داغو د 73 آئین کې خپل عمل مخې ته کیدو کو من تاریخ دوراو کو او د جناب زمنګ د نن او د سبا د قائد تاسفندیار ولی خان صاحب تاریخ او عمل او بیا په اخره اتلسم عینی ترمیم مخې ته کیدو نو د نن نسل کاله مخکې او د دې وخت پورې خلق مختلف خبرې کوي چې د بابا لارې پرې خودا د بابا نظریه پرې خودا خپل لارې روانې کړې خو زه په دې فخر کوم چې کو بابا دا ویلي دي چې د طاقت محور د ووټ په شکل کې د طاقت محور عوام دی د کوتکو د ټوپک والا نه دی نو الحمدلله د 37 آئین کې خپل عمل مخې ته کیدو کو د 73 آئین کې خپل عمل مخې ته کیدو 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 73 آئین کې خپل عمل مخې
ولی خان بابا هم دا ویلي دي چې د طاقت محور چې دی نو دا د عوام دی او د ټوپک او د کوتک هر عامر او جابر ته په سترګو کې سترګې اچولي دي او د هغه طاقت یې نه دی منلی او د عوامو د طاقت دپاره یې خبره کړې ده او دا کو دا اسفندیار خان ټول ژوند وګورو او دا کو زه یم نو انشاءالله زما په خولې تر مرګه پورې زه نه بلکې د باچا خان د نظریې دا چې څونه موږ ناست یو زمونږ په خولې همدا یوه خبره ده چې د طاقت ټوپک نه منو کوتک نه منو ظالم نه منو کو په سر یې ښکر نه چې هر څه نه منو واحد طاقت منو د عوامو طاقت منو په باچا خان د خپل قام د پرمختګ دپاره تعلیم له ترجیح ورکړې او هغه د نن 100 کاله مخکې دا لیدل چې د پښتون قوم ترقي بلکې د هر قام ترقي په تعلیم کې ده نو ولی خان هم ټول عمر تعلیم له ترجیح ورکړې او چې بیا پښتنو اسفندیار خان له طاقت ورکړو نو موږ بیا په حکومتي توګه تعلیم له هماغسې ترجیح ورکړې ده زه په دې فخر کوم چې د نن نه 12 کاله مخکې 14 کاله مخکې د دې اشنغر د دې 400 د تعلیم نظام وګورئ او نن د تعلیم نظام وګورئ د دې نه مخکې به د اعلی تعلیم دپاره بېوسه خلکو نشو پېښور وس د هر چا نه کېده د هاسټل وس د هر چا نه کېده نن الحمدلله د دې پړانګ او د دې 400 د کوڅو نه په سایکل کې نه دغلته په میرو کې درته خپله یونیورسټي په شړو کې د عوامي نیشنل پارټي جوړه کړې ده لاړ شه پي ایچ ډي پکې وکړه واپس راځه عوامي نیشنل پارټي عوامي نیشنل پارټي جناب احمد ولی خان جناب اسفندیار ولی خان اعزاز الدین صاحب کو باچا خان باغ وخت د پښتون قوم د وسایلو خبره کړې کو باچا خان د 47 نه پس د پاکستان په پارلمان کې ودرېدلې دی او دا پیشکش یې کړې ده چې راځئ چې پاکستان جوړ کو پاکستان مضبوط کو پاکستان مضبوطوي د دې فیډریشنز مضبوط کې دا صوبې مضبوطې کې قانون مضبوط کې کچره تاسو قانون مضبوط کړل سندhe مضبوط شو بلوچ مضبوط شو پختون مضبوط شو پنجابی مضبوط شو سرائکی مضبوط شو ماجر ہندکو سپیکنگ مضبوط شو ټول پاکستان به مضبوط شي خو کنه ستاسو سوچ دی چې پښتون به کمزورې کوو بلوچ به کمزورې کوو سندhe به کمزورې کوو سرائکی به کمزورې کوو او په دې به پنجاب او پاکستان مضبوطو نو هغه پاکستان مضبوطېدی شونه او نن پورې تاسو وکتل چې د هغې پاکستان د مضبوطېدو اصلار نه ښکاري دا خو ولی خان بابا د سن 73 آئین کې په خپلو حقوقو کلک ولاړ د خپل پلار او د خدای خدمتګارو په نظریې کلک ولاړ د خپل خاورې د وسایلو خبره کوله
الٹا ورته د هغه وخت پاکستان والا مینتو کو چې پاکستان مات شوی دی تازه تازه بنگلادیش جدا شوی و لہذا دې خبرو له زور ورکې اسې نه پاکستان مزید مات نشي ولی خان بابا ورته وی ولی خان کم ولی خان چې ټول عمر د پاکستان غدار یې ورته ویلي دي هغه ورته وی پاکستان بچ کې پاکستان مه ماتوي زما د حق خبره خیر دی د پاکستان نه رستو کې د لسو کالو دپاره معاهده وشوه د لسو کالو دپاره کنکرنټ لیست شامل شو او دا معاهده ورسره په سن 73 کې ولی خان سره وکړه چې لس کاله به وفاقیتي او لس کاله پس به وفاقیت ختمیږي صوبې به مختاره کیږي او صوبې خود مختاري به راځي لس کاله چې تېرېدل بوټو ځوړندو د ضیاء الحق مشري وه د بدقسمتۍ نه هغه کنکرنټ لیسټ هغه واده کوم چې زمونږ استاد مشر سره په سن 73 کې شوې وه چې سن 83 کې به ختمېږي هغه چې کله پښتنو په 2008 کې اسفندیار ولی خان او د هغه پاټۍ او د هغه د ملګرو سره ودرېدل او د 3.5 د پاسه په اسمبلی کې 11 ممبران سوچو کې 11 ممبران سي په 3.5 کې 11 څه شی دی خدا هغه عقیده ده چې د ولی خان بابا اسپایان لکه موږ او تاسو چې یو نو هغه دا موږ ته ویلي دي چې یو ټرک هندوانو له یو چاکو ډېر نکو دا څه د پاسه 3.5 ممبرانو هغې له زمونږ د هغې 11 ممبرانو عقیده برابر وه او په 11 ممبرانو جناب اسفندیار ولی خان او د هغې هغه ملګرو هغه د مشرانو هغه ارمانونه هغه د باچا خان او د خدای خدمتګارو ارمانونه هغه د ولی خان او د هغې د ملګرو ارمانونه هغه ناره چې زمونږ بچي تر ننه پورې وایي چې خپله خاوره او خپل اختیار نه منو د بل اختیار هغه ناره چې ولی خان بابا به وي چې زما د بچي نوړی ده او د بل بچي له روانه ده زما بچی نار پاتې کېږي د بل بچی پې مړېږي په 2010 کې هغه قانون مات شو کم چې پکار دی چې په 3 اتیا کې مات شوی دی په 2010 کې مات شو 18 آئینی ترمیم کامیاب شو د پښتنو حق آئینی طور وګټلی شو د پښتنو د وسایلو حق آئینی طور وګټلی شو بلکې پښتنو ته په تاریخ کې په لومړني ځل د پاکستان په نقشه کې پہچان ملو دلته 18 آئینی ترمیم کامیاب شو من د ټول عمر په شان د ریاست په مقابله خپل قام واغشت او دلته چې موږ چغې وو چې جنگ د اسلام او د کفر نه دی جنگ د پاکستان د وفادارۍ او د بې وفایۍ نه دی دلته جنگ د اختیار او د وسایلو دی نو موږ دغه آئین د لاندې اسفندیار خان دا توره وکړه چې هغه اختیار او وسایل د ټوپک د خاوند نه راواغشتل او خپل قام ته پښتو کې ورویشتل څو شو موږ د ریاست جنگ په مخه واغشت ځکه چې د اختیار سړی اختیار نه ورکول غوښتو د اختیار خلک
تر دې وخت پورې اختیار نه ورکول غواړي. هغه وسایل پښتون قوم له نه ورکول غواړي. نو څه وکړل؟ دماکې شروع شو. زمونږ د اسفندیار ولی خان نه راواله تر د وړوکي وړوکي ورکر باندې دماکې وشوې. صدر صاحب دې ناست دي، ما ته هغه واقعه یاده شي. موږ چې راتلو دلته ساډیرو کې جلسه کېده او پکې دماکه وشوه. لکه کومه واقعه به یادو، کومه واقعه به یادو. ګناه هم څه وه؟ د عوامي نیشنل پارټۍ ګناه څه وه؟ چې د اختیار خاوند نه اختیار راوړو، قوم له ورکو. وسایل یې د بل نه راوړل او خپل قام له ورکول. په هغې مړه شو، شهیدان شو، الټه را باندې خپل قام مسخرې وکړې. دا نن چې لګیا دي وي په موږ دماکې دي او موږ تېرېږو، دی به ځای په ځای وي دی ډالر اخیستې او دماکې پرې روانې دي. نو نن کو پتا دماکې کېږي مولانا صاحب زم پکار دی چې دا خبر وکړم چې تا هم ډالر اخیستې دي او دماکې به در باندې کېږي. خو نه، زه د مسخرو والا نه یم، زه د هر چا غم کې ولاړ یم. په ما دا حالات تېر شوي دي، زه پوه یم چې دا څونه دردناک حالات دي. او بیا په 2014 کې تاسو وکتل چې غږ ښکاره ریاست را پاسېده، د عوامي نیشنل پارټۍ مخه یې ونیوله چې دې ته په حکومت کې یا په ممبرۍ کې، ځکه چې هغې وایي چې په 11 را سره دونه کار وکړو. نو مثال چې دې بله څه کوي، نو موږ یې بیخي راغونډ کړو، دلته یې پی ټي آی له حکومت ورکړو. او بیا په 2013 کې تاسو وکتل چې یو وارې بیا په ټول پاکستان کې، خو په بالخصوص په پښتونخوا کې زمونږ لاره ونیولې شوه او هغه خلکو له یو وارې بیا حکومت ورکړی شو چا چې د پښتون د حق، د پښتون د پہچان او د پښتون د وسایلو باره کې هېڅ قسمه سوچ نه. اوس نن قانون پاس شوی دی په 2010 کې 14 کاله 14 کاله وشو. 14 کاله کې په قانون عمل نه دی شوی. 14 کاله کې زما خاورې زما بچو ته هغه حق د کاغذ نه را مخکې شوی نه دی. خو نه، پاکستان ته بی خطره ده د 13 مهینې ترمیم. پښتنو دې خبره ځان پوه کړه. ستا د بچي حق کو د پاکستان نه غواړې، پاکستان ته خطره ده. دې خبره ته سوچو. ستا د بچي د خولې نوړې ویلي وي دا واده کړی خدای ده چې بخي به لیوني. دا بخې دې ته دا زه لکې نه بچې بس ماحول زه کوشش کوم راغونډوم تاسو په ډېر تنګوم سره. زه د باچا خان د کړوسي پیس، د ولی خان د نوسي پیس، ستاسو د ټولو د یو کشر پیس او ستاسو د ټولو د یو ذمہوار پیس دا ښکاره خبره پښتې پاکستان ته کوم چې نور زه او زما ملګري د پښتون قوم د حق نه رسته کېدو والا نه یو. زه ګران ورونو ستاسو کشر یم، ستاسو بچی یم، ډېر دا مشران ناست دي. تاسو سره زه وړوکی رالوی شوی یم. زما د خاندان د سن 37 نه راوالی چې تر دې دمه پورې دې قام اشنغر زما کور سره او زما مشرانو سره او زما کور او زما مشرانو دې قام سره یو 100 کاله تړون دی چې دلته د دې اشنغر د خاورې نه تاسو ستاسو مشرانو
ډاکټر خان صاحب کامیاب کړی دی د خپلې نمایندګۍ دپاره. ستاسو مشرانو په سن 1943 کې د دې خاورې نه خان عبدالغني خان کامیاب کړی دی او خپل ممبر علم لېږلی دی. ستاسو مشرانو ولی خان کامیاب کړی دی او خپل ممبر او خپل رهنمای علم لېږلی دی. چې ضرورت پیښ شوی دی او دغه تړونونه زمونږ او ستاسو د ټولو په دې شکل دی چې کله نارینه قید نو زنانه زمونږ راوتي دي، نو تاسو بیبي بیگم نسیم ولی خان پسې ودرېدلې او هغه هم کامیابه کړه. تاسو د سن 90 نه واله تر د 2018 پورې 28 کاله اسفندیار ولی خان صاحب در سره سیاست کړی دی او کله ګټه کله بیلات خو یو شی روان کړی دی. نن زه ستاسو کشر خدای مکه په دې لالچ نیم راوته چې زه ځان له ګټې وکړم. خدای مکه په دې لالچ نیم راوته چې زه د ستاسو په اوږو خپه کېدم او ځان له د خدای مکه ښه دروازو ګورم، بلکې زه ټول عمر ستاسو مخامخ ویم چې موږ له خدای کم عزت را کړی دی، ما له خدای کم عزت را کړی دی او ستاسو په شکل کې را کړی دی. دا عزت ماله ډېر دی، زما په ژوند کې دی نه زیات عزت نه ما ته میلاوېدی شي او نه مې پکار دی. او زه بار بار دا وایم چې انشاءالله ما به په یو سرکاري ځای کې دفتر کې ونه وینې. د هغې وجه دا ده چې زما سیاست زما وکالت د پاکستان نه دی، زما سیاست او زما وکالت د پښتون قام دی او به انشاءالله په دې خړه پړه جامه کې کوم. بل خوا وګورئ ګران وروڼو، نو الحمدلله موږ ټول کو تاسو ته ولاړ یو، ما نه والی تر د دې هر چا پورې په دې رنګ او په دې نښه کې پیدا شوي یو، په دې رنګ او په دې نښه کې به مرو. مشر کیسه کوي د 97 الیکشنو میجر صاحب سره مقابله وه او لالي ماما د خدای وبخي په پړانګو کې ښه ټینګ ولاړو. 93 نن دا وګوره دا هغې لالي ماما زوی هم په هغه رنګ کې انشاءالله ستاسو خدمتګار تاسو ته مخامخ ولاړ دی. نن په دې محفل کې کو موږ ته د خپل وروڼو کمې محسوسېږي ډېر دي، خو دا څه داسې چې هغه د زړونو باندې لیکلي. نو که تاتانې زموږ نه تللی دی نو الحمدلله زوی دا دی ښه په هغه رنګ او په هغه شکل کې ولاړ دی او د خپل هغې پلار په عقیده کې رنګ شوی. خدای بخلې زما رور منیجر صاحب ناست دی، زمونږ رور شاه حسین سنگین کنن وی حقیقت کې ډېر زیات به بل شان خوشحاله وي، خو کنن هغه زمونږ په منځ کې نشته. نو زمونږ مرشد راشد څه شو راشد هم په هغه لار رامخکې شه راشده هغه دی ولاړ دی شاته هم په هغې لار هم په هغې نښه. نن ته سنګین جوړه
شهریار خان اف پړانګ اغم په خپل خدمت لګیا دی. دا خبره مې دې پورې کوله ګرانو وروڼو چې کو لږ سوچ وکړې نو یو خوا موږ یو عوامي نیشنل پارټي ده، یو امیدوار هم د باچا خان کړوسې دی، بل امیدوار هم د جرنیل صاحب زوی دی. د خدای خدمتګارۍ تسلسل دی. دلته که موږ ناست یو الحمدلله ټول د هغې خدای خدمتګارو اولاد یو. په دې سوچ او په دې فکر چې انشاءالله کوم روم نو د جنازې په کټ به هم دا سره جنډه لګېدلي. بل خوا لوټي دي، بل خوا لوټي دي او هره لوټه تاسو پېژندلې ده. ځکه چې په دې 400 او په دې اشنغر او په دې پړانګو کې او په دې بابړه کې د عوامي نیشنل پارټۍ نه بغیر څوک نشي شل کولی. نو هغه یو راغی چې پلار یې ټول عمر مقابلې کړي دي خو انشاءالله ګټه یې نه وه پیدا کړې. هغه راغی ستاسو په اوږو یې خپه کېښوده، تاسو ورته د پارلمان او د اسمبلۍ لار وښوله. هغه بیا یو ځل یې خوب کې وي توبه خدای توبه توبه خدای توبه وی په خوب کې مې پیغمبر ولید او پیغمبر راته ووی چې دغې پارټۍ نه لاړ شه نو ټیک شوه زه خو بیا دې په دې پوهېږي چې دا پیرونه یې په کوم خوب کې لیدلې وه چې بیا دې پي ټي آی ته تللی دی. او نن سبا الحمدلله نن سبا الحمدلله د جمعیت علما اسلام عالم لوټې پکار دی او د هغې هم لوټې پکار راځي. نوې ټرم هم زده کړی دی. ما پرونه مو ووی په دې دفترو کې کو خیال وکړئ نو رشوت ته چای پاڼي وایي. هلکه وي چې چای پاڼي به ورکوې که نه ورکوې. اوس نوې شی راغلی دی کرپشن ته غیبي امداد ویلي کېږي. غم مه کوه ګرانه. دی خو ورورو دی خو زما په خبرو را پاڅېدل چې تا به خدای کله کښېني لکه ګرانو وروڼو زه ډېر څه نه ویم. زه تش دونه ویل غواړم چې دا سیاست د دې دنیا خبره ده. دا سیاست او دا چناو د راروانو 5 کالو خبره ده. تاسو به د دې حلقې نه یو کس اسلام آباد ته لېږئ یو کس به پېښور ته لېږئ. اوس د خوش قسمتی نه یا بد قسمتی نه هغه اسلام آباد والا کې زه ولاړی وم. اوس دا در سره لوز کوم چې د ولی خان بابا وسیم زه دا منم دا کوم حالات چې زینم نو د 400 او د اشنغر زیاترو خلکو په ما اتفاق کړی دی.
خو دا زما دپاره ډېره لویه د تشویش خبره ده ځکه چې خدای مکه موږ هغې خلکو کې نه یو چې بس یو الیکشن به وکړو خبره ختمه چې ما نه څونه تمه جوړېږي په هغې تمې باندې اتفاق پکېږي دا مې در سره لوز دی چې کو هلته د نواز شریف حکومتي کو هلته د زرداري حکومتي کو هلته شهباز شریف وزیر اعظمي کو هلته بلاول وزیر اعظمي او کو هلته مولانا مریم نواز وزیر اعظمي نو انشاءالله د ولی خان مسیم دا چل راځي چې ستاسو حق به راوړم ستاسو حق به راوړم ستاسو حق به راوړم منت به کوم سوال به کوم زاری به کوم په څلورم ځل به زور کوم چې ستاسو حق به راوړم او بل من ملنګان یو من فقیران یو من ملنګان یو من فقیران یو خو نور هر په هر کو ته برابر یو ګرانو وروڼو زما لېږل ستاسو حق ګټل دي خو نه ماله مټې درنول ماله طاقت راکول دې خاورې له مثال جوړول دې خانانو نوابانو له او د دې خانانو بچو له مثال ورکول دا ملنګ د جرنیل بابا دا زوی دا د خدای خدمتګار اولاد دا نښه به کامیابوي